وقال الاشتر النخعي. اشتر نخعي څه یی؟ اوس د خپل اشعارو کې موږ ته خپل د تیر وخت له خبرې خیال غوړي ورود. وقال الاشتر النخعي بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أزيافي بوجه عبوسي. حدیث بقيت وفري پرېمږدولو خپل مال ډیر. وفر خو مال کثیر تیل شي کنه، وافر اندین وروتلی وافر مقدار ډیر مقدار. وانحرفت عن العلا او د اوچاتو اوچاتو درجې نه مې انحراف وکړلو، په د خپلو مصارفو کې مال نه صرف کوم کنه، لکه مال ډیر مال سره خو ډېر څه کول شي کنه، خو ما انحراف وکړو د اوچاتو اوچاتو مکارمو نه، د اخلاقو نه، د درجو نه. ولقيت أزيافي بوجه عبوسي او خپل مېلمانو سره د تنخویه سړي په شان د میلاو شومه، چې داسې میلایږي به څه خرج کړي بیا پرې خرڅ کولی شي نشي خرج کول کنه. د سره حال د تعاره در کې څوک مېلمانو نه پوهېږي، ډېر څه خدای کړي، سرې چای ړانګې چای روبوسي خړې. إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوسي خيلا كأمثال السعالي شزبا تعدو ببيض في الكريهة شوسي حمي الحديد عليهم فكأنه ومدان برق أو شعاع شموسي. إن لم أشن على ابن حرب غارة كما پد ابن حرب بني حملات څه اونه کړله کنه، نه بیا خو داسې ووایه کنه چې دا به وایي لکه حمله یې ونه کړه څه به نه کېږي کنه، خو دې خبره ته چېرته پرېږدو، هره ورځ به ته نوي سړی راتېښتوو. صحیح ده. ان لم اشن که حمله مې ورباندې څه ونه کړه کنه على ابن حرب. ابن حرب نه د څه کوي کنایه خلیقه کنه، اصل کې څنګه ده معاویه بن ابي سفیان بن حرب جوړیږي کنه، د کومه سلسله نسب د صحیح ده، خو مراد ونه معاویه صاحب ده کنه، نیکه طرف ته خلق کله نسبت کې لکه معاویه بن ابي سفیان ال شي کنه، خو دې کې بن حرب یې نیکه ته نسبت کېږي پلار په شان دی. نیکه معاویه باندې مو حمله څه ونه کړه کنه، لم تخلو یوما من نهاب نفوسي، وارز به نه خلی کېږي. صحیح ده کنه، یعنی ان لم اشن على ابن حرب غارة یوما، که ورځ مې په حمله څه ونه کړه کنه لم تخلو من نهاب نفوسي، چلو بیا دا خو به دغه نه خلی کېږي، خلک به پکې راتېښتوو. صحیح ده. نهاب چې تل شي نهبه تېښتولی تیلی شي کنه، نهب جمع کېدل شي. خیلا داسې واسیان دي موږ سره په جنګ کې امثال السعالي د دیوانو په شان دي روغ دي. صحیح ده. لکه دیو سوي کنه غول لیدل دوی دیو غاټ ماغه شیطه منډې کې تیز ده. صحیح ده. بیا د شیطه شزبن نری نری واسیان دي وچ وچ سمه کړاکا کوي. غاټم دی او تیزن دي کنه، دغه دي کنه ډینګ واسوي کنه، بیا د سینارای غونې ښکاره کې سوره ټیټکای غوښه په ډېره وي شي باندې کنه، سوره ډینګ بیا غوښه کمیږي ډېر شي کنه اوږد شي. تعدو ببیزن داسې سپین کاسانو لاندې منډې وهي، تک سپین مخونه یې دي او ښایسته خلک یو موږ فل کري هتې په جنګ کې شوسي چې دا کسان په کاږو سترګو سره خلکو ته ګوري. شوز د اسواس جمع ده، چاته سیده سترګې نه غړي، همیشه په کانګ باندې ګوري، خانګ باندې څوک ګوري جګړې ته تیار ناسوي. حمي الحديد عليهم فكأنه اوسپنې کې ګیر چاپیر نه راګیر دي، سر بني اوسپنې ټوپۍ غوندلې دي، لاندې په د سینې بني اوسپنې د لاندې غړو په تنونه دی اوسپنې چولې ده او اوسپنې کې پټ دي داسې وایي کنه فكأنه ومزان برق، لکه د بجلۍ پړک وي. بجلۍ پړک څنګه چې اوسپنې کې پټې خو مې سترګې رڼا در باندې ولګي ټول پړکېږي اوسپنې کنه سپین پړک کوي. یا معنی څه ده چې کله سړی پکې جنګ ډېر وکړي بیا خو ګرمي کې خپل اوسپنې نه مور غونې وځي. صحیح ده. اوسپنې کې ور صفات شته کنه، شعاع او شموسي، یا به ته وایې لکه د ډېرو سترګو رڼاګانې دي او کرن دې نه وځي، پړاکات یې نه وځي، پلوشي ونه وځي. شموسي ورته ویلي د ډېرې سترګې خو نه وي اسمان کې کنه، خو دا کله که تا خیال وي چې د ډېرو اوسپنې دا ځای کې بېله اوسپنې لګېدلې، دا ځای کې بېله هر یو نه سترګې بېله رڼا راوځي که لیدلې دي موته موته غونې کنه، په تانه باندې درته د اوسپنې کنه دې نه بېله سترګه ورکې لیدل شي کنه شیشې کې، په دې ځای باندې بېله سترګه لیدل شي، دې ځای سر باندې پیدا کې بېله سترګې ته ډېرې سترګې لکه خامخ ته بل شعر دا پکې لږ څه وایي. وقال معدان بن جواس الکندي، معدان بن جواس کندي دا څه کوي خپلې خبرې ښایي
دی ولا کې ساده سي د نعمان بن منذر لخمی څو دی په د بنو تمیم باندې شکړیو حمله وغیره کړیو نه هغه بیا دي سره خپل کردار ادا کړو سید کنه کوم جنگ مو د سی خوجیا ور سره وسید او د دیو لکومه خور فکیه بنت مزرب د زمره بن زمره نهشلی په نکاح کې وسید کنه د بنو تمیم خلق دی کنه پاکی د بنو تمیم شو د شکستو خړل نومان ته دا خبر ورسیده چې د موږ له خوجیا هم ور سره وسید نهمان ور باندې بچو کو تهمت مات ور باندې ول غلو عذر د پاره خبري شروع کی ان كان ما بلغت عني فلا مني صديقي وشلت من يدي الانامل وكفنت وحدي منذرا في ردائه وساد فحوتا من اعادي قاتل ان كان ما بلغت کدا خبره ته رسیدلی عن زما طرفنا فلا مني صديقي پدې کې خپل ملګری ملامت کړی ما وشلت من يدي الانامل ولسن می غوتی شل شوی دي انامل خو پورو تل شي کنه دا نشل شي دي دسی وایا وکفنت وحدي منذر ته په یوازې ځان کپنور کړی څوګر نه ورغړی سیدا فریدای په خپل چادر کې نور د سڅ کپنونه میول نه وخستی بس په مو چادر کې مردا پن کړلو سیدا د دې شعر رور دی کنه وساده په حوت نو دلې می د زوی شری حوت دي سره ملاقات شوی من عادیه دی ما دښمنانو قاتل سره ملو شوی سیدا دی بنی وار کړیو حمله ور بنی کړیو وقال عامر بن الطفيل دا عامر بن الطفيل شکی دا اوس خبرې کې دا عامر بن الطفيل په باری کې رسیز د ډېر سخت کافر وو پیغمبر علی السلام ته رغلی اربد بن قیسم ور سره جبار مسراو او د پیغمبر سم اراده یې کړی چې قتل کو نوذ بالله خو کامیابی ته نشمل په دې خبره کې ناکام پاتې سیدا نه د اربد چې کوم د دویم کسو سره وکنه دا خو تندر پر غورځیدل یو مړ شو سیدا صحیح شو او دا چې کوم وکنه دی په د حل کې څه دانه من رختل یو دا بس تبا شو سیدا کنه او د جبار شو دی به اسلام رستر وړي سیدا به په دا واشارو کې د اغه جنگ ول ذکر کې صفی فریخ وتل شي کنه مشهور جنگ وسید بنو عامر او د سودا په مانځ کې د خصام او د مدجج قبیله مانځ کې وسید دغه په باره کې اوس خبري خای طلقت ای خزی تا ته د طلاق ویخه ان لم تسألی ای فارس کتا ته پوسونه که زسوګ یما زسوګ جنگ یلا یما که زما ته پوستی څونه کو د سیو چې طلاق دی ته حلیلو کې شتا خوند د څنګه فارس او څنګه جنگ جودي اذا لاق سوداء وخضم چې کله ملاو شي په جنگ کې چا سره سودا او خزعه سره مخامخ شي اكر عليهم دعلجا ولبانه اذا مشتك وقع الرماح تحمحما اكر عليهم زرمني حمله کوما دعلجا په دسي واس بندي ولبانو چې د غوله د سینا صدا د سینا د کنه چې جيبه شان دي دا او د ډېری مضبوطی په وجه اذا مشتك وقع الرماح چې کله د نيزو وهلو شکایت پیدا شي کنه یو ته شکایت شي تحمحما بیا ونه هونه نه وزي د پوزونه ښه بلکې خې زور ولا سسکی اخلي لکه سړی غوسی کې به سسکی اخلي کنه غوسی کې پشکیږي د سیواس مې دي سیدا طلقت کې ان شاء الله خبره کې دي شنه ته به طلاق شي کنه مسد خپل خزي ته د خیل غواړي کنه شي زته خوانه ما او د عرب خزو ته د خپل خوان په بسالت او بهادری باندې ډېر فخر وي او دا ډرپوک خوان باندې غوډي شرمېږي کنه چې خوان می شدي بوزدل گیدړ دی چې کله دې ته دا خبره کې چې زما لک تپوس وکا که تپوس دیونه کو کنه د سیوش لک ته طلاقي کله چې ز سودا او خصام سره مخامخ شمه به زما ته پوسونه لوکا چې د سیواز باندې منډي وهم کنه چې هغه ټیم کې کله چې د نزولا وهل را وهل وی کنه دینه به وزونه نه وزي بلکې خوشخوشاکی کې یا زیاتی سیده اندا خبره کې طلقت ان لم تسألی ای فارس حلیلک اذا لاقى صداء وخطعما تته د طلاق کی کته تاسو کو چې کم قسم تشا سوار یمزه حلیل کې د خوند تا کنه کله اذا لاقى چې کله مخامخ په جنگ کې سودان وخصم سودا وخصم قبیله سره اکر علی مغبن حمله کومه واس په د سره ترډاومه دوباره رتاویګم په دعلجن د سیاستا
ولبانو چې د سینای مضبوطه د صحیح ده کنه اذا مشتک وقع الرماح څه کله ته شکایت شي ما خور کې زائد ده کنه منه ده اذا اشتک وقع الرماح تحمحما نبی په کې نور شکیږي ورنوزي आवाज وباسي صحیح ده په ځان باندې مدد اخلي کوغیږي نه